وای چې یو بنده روح د مر نه پس چې علیین ته لاړ شي نو آلته هغه د خپل عزیز سره ملاویدی شي او که نشي ملاویدی نو دا د دې بنده په کوم انجام باندې دلالت کوي. دا خبرې د مر نه وروسته دي او دا خبرې نه انسان په دې باندې مکلف دی خپل فکر کو چې یا الله سره د ایمان مې دنیا نه بوزي. هلته نه رشته دار په کار راځي نه بل څوک په کار راځي او ملاقاتونه به کېږي. ښه په برزخ کې په قبر کې هم ملاقات کېدی شي، په خوب کې د ژوندي سړي د مړي سره ملاقات کېدی شي او رښتیا او ملاقات، او په حشر کې لیدل قتل کېږي. او جنت ته چې سړی لاړ شي نو جنتی سره ملاقات کېدی شي، او جنت ته چې سړی لاړ شي نو جهنمیم لیدی شي. سورة الاعراف کې دي چې یو کس جنتی هغه مرګرو سره وایي یاره د ما سره په محله کې فلانکې سړی پاتې کېدو، هغه به د قرآن پاک به په بد لګېدو، دا د الله خبرې به په بدې لګېدې، دا دین به په بد لګېدو، دا حلال او حرام و تمیز به په بد لګېدو، ده به د خدای منکر و د الله د رسول منکر و چې هغه سړی به چرته وي نو دی به اولټوي نو د الله په قدرتونو به دی هغه سړی وویني یا به د جهنم په منځ کې وي. قرآن پاک کې دي ده. نو بیا به ورته د جنتي وایي چې ته خو دې ځای ته لاړې، تا خو ما ته هم داسې لکچر راکولو چې زه به دې ځان سره بوتلی وې، خو ما باندې الله پاک وړیا فضل وکړو چې ستا خبره مې ونه منله او تا سره الله نړم دی. زما حشر به هم دغه دې نه معلومېږي چې جنتي سړی به جهنمي هم لیدی شي او جنتی به جنتی سره ملاقات کېدی شي. دا به هر څه کېږي، لیکن دې ځای کې دا تپوسونه مه کو. دلته کې د دې خبرې سوچ کو چې زما ایمان کوم حالت کې دی، زما اعمال څنګه دي، زما معاملات څنګه دي، زما کاروبار څنګه دی.